أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قرآن کریم دوره تفسیر دلته شروع او د الله په فضل باندې د سورې بنی اسرائیل نه دیږي پورې په دې روزه کې ویل شو دا یو څو سورتونه موږ دې لپاره پریخیو چې زموږ څومره ملګري دي او ورونه مسلمانان دي د قرآن سره مینه محبت دي هغه ملګري په دې اختتامی دعا د قرآن کریم کې حصہ دار شي. دا عید پر د یسو سورتونه پریخیو سبا مختصر ویو سورت دوه تفسیر کو. د قرآن کریم په اختتام باندې الله رب العزت دعاګانې قبلی فافتتاح په شروع باندې الله د انسان حاجتونه ضرورتونه پوره کوي. ابو قلابه روایت ذکر کوي او دا روایت هغه مرفوع ذکر کوي او من شهد القرآن حين يفتتح فكأنما شهد فتحا في سبيل الله. قرآن چې کله شروع کیږي او څوک ورته حاضر شو داسې دی ګویا کې دی په جهاد کې فتح ته حاضر شوی دی. ومن شهد ختمه حين يختم فكأنما شهد الغنائم حين تقسم. په دارمی کې روایت دی قرآن افتتاح شروع ته حاضرېدل لکه د جهاد کې فتح غلبي ټیم کې حاضرېدل دي او کله چې قرآن ختمیږي او انسان پای کې حصه واخلي دا داسې دی لکه غنیمت تقسیمیږي مال تقسیمیږي او دې پای کې حصه دار شي. همدا وجه وه ابو رضی الله تعالی عنہ لاړ بازار کې اعلان وکړو او دا وی خلکو جمعات کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث تقسیمیږي او تاسو دلته بازارونو کې کاروبار کې اخته خلکو را منډې کړې دا و دا خیالو چې څه پیسې به پاتې شوي څه مال او دولت به وي چې راغلل نو وایي کتل جمعات کې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن بیانېدلو خلکو تینا تپوسو کو سدی دلته اوسه تقسیم نشته دی. ابو رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام دنیا کې مال او دولت د نانیر او دراهم نه دی پریخي بلکې دینی پریخي او دین په دې جمعات کې بیانېږي. د دې وجنه ثابت بنانی ادا انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړي اذا اشفع على ختم القرآن بالليل بقى منه شيء حتى يصبح فيجمع اهله فيختمه معهم. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ بچکلا قرآن تلاوت کو قرآن به لستلو د شپې ټیم به قرآن به اخر ته ورسو نو صحیح سبت نه پرې خو دله سار به خپل بچی خپل خپلوان دا راجم کړل نو ختم به وکړو. د دې وجنه د ختم په اختتام باندې دعاګانی الله ډېرې ښې قبلوي. عبدالرحمن بن اسحاق دا د محارب بن ذثار نا روایت نقل کړي من قرأ القرآن عن ظهر قلبه
كانت له دعوة في الدنيا وفي الآخرة چا چې قرآن اولستو په یادو باندې د دنیا کې هم الله دعاګانې قبلی او آخرت کې به هم د سوال قبول وي. حمیدي کې هم روایت دی چې چا قرآن اولسو ثم دعا امن على دعائه 4000 ملک څوک د قرآن په آخر کې دعا غواړي قرآن ویلی په آخر کې دعا غواړي د په دې دعا باندې 4,000 ملائک امین وي. دغه شان حدیث کې راځي او حدیث کې دا راځي إنا أردنا أن نختم القرآن وأنه بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن. ایمون اخیر کی دعا ذکر غواړو چې دعا د ختم القرآن په ټیم باندې الله قبلي او بیا هغه دا ویل او سلیمم ذکر کوي د عطانا چې قرآن والو لوی مقام دی د الله دربار کې دا قرآن والا حملة القرآن عرفاء اهل الجنة دا قرآن خودون کی دا د جنت والو عرفا دی لار خودون کی دی د دې وجنه د قرآن په اختتام باندې مونږ ملګرو له دعوت ورکو او په دې شکل باندې چې په دې خیر کې زمون سره دیو شامل شي. الله دې کی چې څنګه د الله رسول ویلی چرته مونږه او چرته د الله کتاب چرته مونږ او د الله کتاب لټیم ورکول دا د الله لوی احسان په خلکو باندې کم خلک چې درس کې ناسو په او احسانو کوم ملګرو چې دې پروګرام کړو الله دې او ټول له جزای خیر ورکړي. زمون دې مل تر علل د مزدوري د پاره دا د الله یو لوی مهرباني چې الله دلته د قرآن دا اوریدلو یا د قرآن د عزت کولو سعادت چاته نصیب کی. شیخ با قصه کوله د یو خان او عزیز خان نومیو هغه خور لګېدلو هغه نه لور غوښتله نو خان او خوري غریبه وه هغه خوا دې خوا کوله اخري ورکړوله لور نو چې واده وشو نو هغه خور به پاکور کې تاو شو د خوشحالۍ نه ګډه به شوه ویلې کتې مې او کتې عزیز خان کې دي چرته زه او چرته عزیز خان لور مال او عزیز خان لور را کول دا ډیره لري خبره ده چرته مونږ او چرته د الله کتاب دا ډیر ناشنا خبره ده خو د الله فیروزوی چې په چا باندې وشي الله دې زمونږ ستاسو ټولو د نجات ذریعه وګرځوي. د دې وجې نه مونږ زیات اهتمام د دې پروګرام نشو کولی وجه د دې حالاتو نه د دې بیمارۍ د وجې نه زیات هم چاته ویلي هم نه دي دا کوم ملګري چې راغلي په خپله راغلي الله دې دوی له دې اجر ورکړي او الله دې قرآن زمونږ ستاسو دنیا کې هم ملګری کې قبر کې دې الله زمونږ د عذاب نه د خلاصېدو ذریعه وګرځوي او الله رب العزت دې زمونږ دپاره په پل صراط باندې د رڼا ذریعه وګرځوي او الله دې زمونږ د جنت د تللو ذریعه دا وګرځوي هیڅ یو عمل زمونږ دنیا کې نشته حبک ایاها ادخلک الجنه رستو راځي قرآن سره مینه محبت انسان جنت ته بوځي. دا سوره کوثر چونکې مکی صورت دی 1 صورت دی قرآن کې او 15 صورت دی په نزول کې مخکې د سوره تکاثر نه پس د سوره عادیات نه نازل شوی دی. مخکې صورت کې اوصاف قبیحه ناکاره صفتونه د هغه چا بیان شول چې هغه تکذیب کو د دین او د حق او د آخرت. نو دې صورت کې اوصاف د نیکانو خلکو بیانوي چې ښه خلک هغه دي چې هغه به عبادت بدني او مالی دواړه الله لکوي. دی وجه نه دا صورت په پسې مخکې راوړ یا مخکې صورت کې د دین دشمن ذکر کو او د هغه نښې ذکر کړي. یو یکذب بالدین دویم فذلک الذی یدعو الیتیم او دریم الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون
مونږ نه کوي چې کوي عمل د دین نو د ریاکارۍ دپاره کوي. نو دې صورت کې د هغه د شکست د الله د دین مخالف د هغه د شکست طریقه ښیي چې هغه له به څنګه شکست ورکوي، دی به څنګه شکست خوري. الله د هغې ذکر کوي، دې وجې نه متصل پسې راوړ. او د هغه د صورت اصول د هزیمت د اعداو د دشمن د شکست هغه اصول بیانوي او خلاصې هم دغه اصول دي د دین د بیانولو او د هغې د دشمن د دین د دشمن د هغه د شکست اصول په دې صورت کې بیانوي او یوه نتیجه هم بیانوي. بشارتونه دي دوه پکې او دوه حکمونه پکې ذکر کوي. انا اعطیناک الکوثر، یقینا الله ما تعالی درکړل دی خیر ډیر. شاپور شیخ القرآن لیکلی دي الکوثر مراد تیرا قرآن دی، د دې نه غټ خیر بل نه چې دنیا کې که غواړي چې سبا قیامت کې د حوض کوثر نه اوبه وڅکي نو د دنیا د دې کوثر نه اوبه وڅکه، قرآن ووایه، قرآن زده که، سبا به د نبي د لاس د حوض کوثر اوبه وڅکي. څوک چې د قرآن نه محرومه دی، قرآن نه لرې دی، نو هغه د هغه کوثر نه به هم محرومه یو لرې وي. یا د کوثر نه مراد څه دی؟ حوض کوثر دی، دین هغه د جنت هغه نیر اوله مراد ده، الله وی قیامت کې به درکم. یا د حوض کوثر نه هغه کوثر د یوم القیامه د قیامت د ورځې هغه مراد دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د مدینې نه تر عدن پورې د صنعا دومره به غټ حوض الله به د قیامت په ورځ مال راکي. دغه حوض کوثر باندې به زه ولاړ یم، صحابي ترېنه تپوس کوي د الله رسوله زه به دې کوم ځای کې ګورم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما د حوض کوثر سره ګوره، وی که هلته دې بیا نه مومم، و عند المیزان د تلې سره مې ګوره، وی که هلته نه نو پل صراط سره. دا درې زمینونه دي. نو کله به پیغمبر علیه الصلاة والسلام پل صراط ته منډه وی چې امتیان می جهنم ته گزار نشي، کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم منډي وی میزان او تول زیاته چې د امتیانو تول مسبق نشي جهنم ته روان نکړي شي. او کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قیامت په سخت ورځ منډې به وی حوض کوثر کې به ولاړي چې امتیان مې را روان دي چې اوبه وله ورکم. دومره مشفق، دومره رحم کوونکی پیغمبر او د هغه د سنتو دین سره څومره جفا کوونکی، هغو باندې الله د نبی دومره رحمتو، د الله د نبی دومره شفقت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال به الله حوض کوثر راکی، دا هغه لوښي که عدد نجوم السما د اسمان د ستورو په شان ښایسته او په قطار وی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوبه د هغه احلا من العسل و ابرد من الثلج، د واورې نه به یخي ځکه 50,000 کاله ورځ به یې سخته وی، ګرمي به یې. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ابیض من اللبن، د لبن و پیونو نه به زیاتې سپینې، د واورې نه به زیاتې یخي او د ګبین نه به زیاتې دا خوږي. فمن شرب منه لم یظمأ ابدا، چا چې یو ګیلاس ترې نه وڅښلو نو 50,000 کاله ورځ کې به تږی نشي، دله به تږه نه راځي. څه خلک به را رواني، نشانونه او نښې به بې زما د امتي فلیضاد عن حوضي کما یضاد البعیر الضال، زما د حوض نه به هغه بل طرف ته روان کړی شي، او به شړی شي لکه تاسو پردې اوښ د خپل فصل نه شړی. زه به آواز وکړم او صحابي او صحابي، دا خو زما امتیان دي، پرېږدئ چې اوبه وله ورکړم. نو فرشتې به ورته وایي انک لا تدري ما حدثوا بعدک. کم خلک چې وایي پیغمبر ته عملونه پیش کیږي، د امت اعمال نه پیغمبر خبر دی، سلام اوري پلان کې کوي پلان کې کوي. نو دی حدیث د حوض کوثر صحیح حدیث دی، څه معنا کوي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرشتي وي انک لا تدري، تا ته پته نشته ما حدثوا بعدک، ستانه پس دیو کوم طریقې جوړې کړې په غم او خادۍ کې، په حکومت کې، په عباداتو کې، په طاعاتو کې،
د ځان نه طریقې د دین جوړې کړې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شفاعت په ځای به وي فسحقا سحقا لمن غیر بعدی، الله تباہی کی بربادی کی چې چا زما سنت او طریقې غي بدل کړوي په بدعات او په شرکیات او رسمونو رواجونو باندې. ارس پرې خودلې شي خو خپل رسم او رواج نشي پرې خودې. سنت د پیغمبر دین د خپل اندی کوي پای ولا شرم نور زی پای نه خپکیږي خو رواج پرې خودلو ته تیار نه دي. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ان اعطیناک الکوثر او ګوره دو شیزونه الله دشمن دی غر کوم هغه شکست ور کوم خو دو کارونه وکا دو بتاله کوم دو مال وکا. دا یو فصل لربک وانحر عبادت بدنی او عبادت مالی دا دواړه مال وکا. نو یو بتاله خیر کثیر درکم او دویم ستا دشمن به الله وی تباکم. دی صورت کی لنډه خلاصوم د صورت دا درې خبرې دي. شان د پیغمبر ذکر کړي، پروګرام د پیغمبر ذکر کړي او انجام د پیغمبر ذکر کړي. ان اعطیناک الکوثر شان د پیغمبر دی، پروګرام سره فصل لربک وانحر او انجام د پیغمبر سره دی ان شانک هو الابتر دشمن بده الله عز تباکم. بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. سورہ کافرون مکی سورت دی، یو سل نهم دی قرآن کی ادلسم دی نزول کی مخی د سورہ فیل نو پس سورہ معاون نه نازل شوی دی. مخی سورت کی اصول د پلاح د کامیابی ذکر شو. نو دلته حکم ورکئی د دې خبري چې بایکاټو کا تبریو کا ځان جدا کا ګوره د مشرکانو نه فلاح او کامیابی به الله درکم چې د مشرک نه ته ځان جدا کی الله به ګټه کې او که مشرک در سره د الله مدد به در سره نه. د دې وجه نه متصل پسې راوړ یا مخکې صورت کې مقاطعه د اعداء الله ذکر کړه چې د هغو نه به ته جدا شي. نو دې صورت کې وی اعلان د براعت سره وکړه کنه بس تاسو خپل او زمون خپل او دای خلاصوم د براعت د کفارو نه په هر زمانه کې په هر طریقه غیر شرعي کې د هر مسلمان دا میشن او پروګرام دی چې دې بدا کوي او دا مونږ ویوم په مانځ کې نخلع ونترك من يفجر خدرو ویو کنه جمعات کې او داس کې ولاري مخ په قبله او په مانځ کې هم دا چې الله پریدو مونږه او باسو به د خپل غم خادین او د تنظیم نه د خپل کلیوالی نه آسو چستانه پرمانی کی. نو بیا پریدي دا وی زمونږ د پارټۍ والا دي هر څنګه چې دي مونږ به اډه لکو او ور سره به یو. دا زمونږ خاندان خلق دي قام او نسب هم دي دا زمونږ تنظیم دی هغه تنظیم به په کار را نشي چې هغه خلاف د شریعت دی. دا هغه نه بایکاټ وکړه او چې غلط نورات پیوکا. قل یا ایها الکافرون و کافرانو لا اعبد ما تعبدون بندگی نکوم ز ما تعبدون دا هغه چا چې تاسو بندگی کوي ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو بندگی یوازې کوي دا چې بندگی کوم زکه بندگی هغه د الله کوله خو ور سره د غیر هم کوله. نو معنا ما دا کوي یوازې تاسو د الله بندگی هم نه کوي. ولا انا عابد ما عبدتم او نزو بندگی کوونکې ما عبدتم په طریقه چې تاسو کوئ. ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو بندگی کوونکې په هغه طریقه چې زه کوم. لکم دینکم ولی دین ستاسو خپل دین دی زما خپل دین دی. مطلب څه دی؟ لکم دینکم ولی دین ستاسو پر ستاسو دین دی معنی تاسو په خپل شرک او کفر کې اړه ولی دین زما لپاره دین زما دی. څه مطلب؟ زما کار بیان د توحید دی. کوئ تاسو شرک کوئ نو کوئ خو زه خپل دعوت د توحید نه پرېږدم. دا به درته یم چې ته بدعتي دا به درته یم چې ته مشرک یې که ته یې پرېږدي او که نه پرېږدي. دویم ستاسو دپاره ستاسو د لکم دینکم ستاسو دپاره ستاسو د دین بدله ده جزا ده. ولی دین او زما لپاره زما د دین بدله او جزا ده ثواب دی. د هر چا د خپل خپل دین مطابق اجر او ثواب باغ ته میلاویږي.
بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح. سوره نصر دا مدنی سورت دی، یو سل لسم دی قرآن کی، یو سل چوار لسم سورت دی نزول کی، پس دا سوره توبه نه نازل شوی دی، مخی دی نبل سورت نشته دی، آخرنی سورت دی. مخی سورت کی براعت اعلان و سره اوشو، نو دلتا سورت وی دی سورت کی وی چه کلا دی بایکاٹو کو دا سوچ بنه که چه ملگری می نشته دی یوازی ما دی صورت که فتح و غلبه و نصرت الله دا بدل زدر کما د دشمن په مقابله کې به الله وی ز غالب کم. داود صورتم بشارت بالفتح و نصرت و مؤمنانو ته او دا بشارتونه دری ذکر کوي او دری حکمونه بیانې په دې صورت کې. اذا جاء نصر الله والفتح، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین وی فتح د مکی مراد ده. کله چې راشي فتح د مکی داغي اسباب مخکې مونږ ذکر کړیو د فتح د مکی چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صلح وکړه او په هغه صلح کې دا ولیکلی شو چې قبایلو له اختیار دی چې څوک د چا سره ملګری کېږي. قبیله دا د مکې د مشرکانو ملګرتوب یې وکړو. خزاعه قبیله چې دا د مسلمانانو ملګري شو. د دې بکر او د خزاعه د دواړو خپل منځ کې نالګي وه، نو بکر والو حمله په خزاعه قبیلې باندې کوله، د مکی مشرکانو د هغو مرسته وکړه، وسلې ورکړې، هلکان یې ورسره ولېږل، په هغو باندې حمله وکړله، د هغو کسان یې مړه کړل. عامر بن سالم دا خزاعي دی راغې مدینې ته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم جماعت کې ناسو چې مونږ یې په رکوع په سجدو کې مړه کړو او نبی علیه الصلاة والسلام ته وی زمونږ مدد وکړه، الله دې ستا مدد وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل لا نصرت ان لم انصرکم، الله دې زما امداد ونه کړي که ما ستاسو مدد نه نکړو. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مکی د فتح کولو اراده وکړله، چونکې پیغمبر علیه السلام خیری هم وکړي. اللهم خذ ذی العیون والاخبار عن القریش، الله غټ غټ خلق د قریشو دا ونیسي. نبی علیه الصلاة والسلام د جنگ اراده وکړله او سوره ممتحنه کې دای سبب مم ذکر شوی، واقع مم ذکر کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله اراده وکړله مکی والا پوښو چې غلطی مو وکړه، ابو سفیان راولېږلو من الزاریل چې سوله زمونږ په حال ده. کله چې دی راغې ام حبیبه د هغه لور وه، د هغې کره لومبې ورغې. ام حبیبې رضی الله تعالی عنها تېنه سمدستي بستره راغونډه کړه، وی بچی دا بستره زما نه ده لایقه، که زه د دې نوم لایق. ورته وی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بستره ده، ته نجس پلیتی مشرکې، ستا له دا نه دي مناسب چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په بستره باندې کښېنې. نو هغه ورته وی ای لور لقد اصابتک یا بنیتو بعد شر، ته خو د ډېر لوی شر سره مخامخ شوي زما نه پس. بیا راغې سپارش دپاره د نبی علیه الصلاة والسلام مخې ته څوک کتو چې خپله جرګه بحال کی صلح. یو لورغه عمر صاحب مرته غوسو، ابو بکر مرته غوسو، علی صاحب نه منله، چا ورته وی لاړ شه حسن حسین ځان سره بوزه. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زیات ګران دي، حسن حسین ته ویل هغه مو سره نتلل. علی صاحب له بیا راغی وی څه وکم، وی لاړ شه په جمعات کې اعلان وکړه چې زموږ صلح باقی ده، په زوړ حالت به جماعت کې اعلان وکړو. پیغمبر علیه السلام جواب ورنکو، واپس چې لاړو نو هلته یې تپوس وکړو، کافرانو ته نه تپوس وکړو چې څه چل یې وکړو، دغه شان چل مې وکړو. وایي دا خو علي در پسې ډېره لویه خندا کړله، ستا یې ډېره لویه بېعزتي په دې باندې وکړله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام لس زره فوج تیار کو او د مکې د فتح کولو اراده یې وکړله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله روان شولو، دیو سره یاره وه، بودیل او حکیم او ابو سفیان دیو درې کسان بهر وتیو، کتلې چې کم طرف نه را باندې حمله ونشي.
او قتل اورونه بلیدل پیغمبر علیه السلام ویلي هر سړی به چې نږدې شوی نو اورونه به بل کوي جدا جدا چې رالل او قتل هر ځای کې اور بلیدلو تپوس یې وکړو دا څوک دي چا وی دا د عمر هغه قبیله ده وی د هغې نه زیات دي دا خلک هغه دومره نه دي بیا معلومات کول په دې کې عباس صاحب په لاره کې پیغمبر علیه السلام چې تلو نو هغه را روانو هجرت یې کو ابو سفیان لاره کې بیا موندو وی دا څه دي وی پیغمبر علیه السلام د پوځ سره را روان دی او ډېر لوی فوج دی ورسره ګوره خلاصېږي نه دوه کسان بودیل حکیم یې واپس ولېږل دی را روان کوی راشه پیغمبر علیه السلام سره مخامخ شه نبی علیه الصلاة والسلام خواله راوس یو صحابي عمر صاحب دا ورته وی دا د الله دشمن او د الله رسول دشمن دی را روان کړل دی عباس وی دا زما د خاندان دی ځکه وی د خدا سره ولزول پکار دی نو عمر صاحب ورته وی عباسه ستا په ایمان باندې زه دومره خوشحاله شویم چې دومره که زما پلار ژوندی شوی ایمان یې راوړی دومره به زه نه وې خوشحاله شوی ځکه ستا په ایمان راوړلو باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوشحاله شوی دی نبی علیه الصلاة والسلام عباس صاحب ته وی د ابو سفیان ځان سره ایثار که بیا یې ماله راوله دی بوتلو ځان سره سهار یې وله راوستلو نبی علیه الصلاة والسلام یا لم یعنی لکه تا ته اوسه پورې دا خبره لا څرګنده نه شوه چې ته لا اله الا الله وې وی دا خبره راته څرګنده شوه که ما بل اله وې زمونږ خلاصونکی وې نو زمونږ به مکې والا خلاص کړي وې زمونږ بوتان موږ نشي خلاصولی اوس بل حاجت روا نشته په دې مې یقین راغی وی زما په پیغمبرۍ باندې ستا یقین نشته وې په دې کې مې شک دی عباس صاحب وی غرق شي مرداریږي وجني د ایمان راوړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راول نبی علیه الصلاة والسلام وی دا بوزه او په لاره کې ودروه چې کوم فوجونه درځي چې دی د الله لښکرې ویني نبی علیه الصلاة والسلام په امر باندې دی په لاره کې عباس صاحب کینو یو ډله دسته او د مجاهدینو د مسلمانانو راله وی دا څوک دی وی دا اسلم قبیله ده نو هغه وی مالی وللاسلم د اسلم خلکو له سو شو جدا رالل بیا وی دا بله ډله چې تېره شوی دا غفار قبیله ده ومالی وللغفار غفار څنګه کوي دا قبیله راځي بیا د اسد قبیله دا رالل جدا جدا د مهاجرینو او انصارو لښکر راغی د مهاجرو جنډه د زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنه سره او د انصارو جنډه د سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه سره دا لښکر چې دی ولیدل دی د دې سره مقابله نه کیږي او عباس صاحب ته لقد اصبح ملک ابن اخیک عظیما ستا د وراره باچهی ډیره لرې خوره شوه عباس صاحب ورته دا رسول دی دا باچا نه دی نبی علیه الصلاة والسلام دغه صحابي سعد رضی الله تعالی عنه وی اليوم یوم الملحمه اليوم تستحل الحرمه نن د ونډو ورځې دي او عزتونه به دا لوټ کیږي دا کلمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خوښه نه وه نبی علیه السلام وی دا چا وی سعد وی جنډه ترې نه واخلئ جنډه یې ترې نه واخیسته زوی یې وله ورکوله هغوی د الله رسوله زما د زوی نه به څه غلطي وشي دی له مه ورکوه هغه جنډه زبیر رضی الله تعالی عنه له ورکړی شوه خالد رضی الله تعالی عنه ته د مکې په لاندې طرف ته راشه هغې له فوج ورکو او نبی علیه السلام د هر طرفه د مکې ته چې کومې لارې نه ننوتې وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فوجونه په هغه روان شو خالد رضی الله تعالی عنه مخې له ځوانان ووتل مقابلې له د کافرو په هغو کې 14 کسان مردار شول 2 کسان مسلمانان پکې شهیدان شول او هغه کمزوري کړی شو نبی علیه الصلاة والسلام مکې ته ننوتلو نبی علیه الصلاة والسلام ته عباس صاحب وی د الله رسوله د ابو سفیان مشري ډېره خوښه ده دله څه عزت ورکړه چې دی خوشحاله شي په دې باندې نبی علیه الصلاة والسلام یو د ده زوی معاویه صاحب دی به زما کاتب د وحي دا د ده انعام شو
او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړو من دخل دار ابو سفیان څوک چې د ابو سفیان کور ته ننوتون دی به په امني دا د یو عزتو دله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عزت ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مکه فتح کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودرېدلو او قریش ورته ویلي ما دا لا اله الا الله واس کړو تاسو نو منلې زه مو استلم اوس هم څه خیال لې اولی دا الله حمد و ثنا ویلي لا اله الا الله وحده وصدق عبده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده بس الله دې ټولو لښکرو له شکست ورکو بیا نبی علیہ السلام استاسو څه خیال لې په دې ځای چې زه ولاړم اواز مې د دعوت کړی چې کله سوره مدثر نازل شو صفا باندې پیغمبر علیه السلام ودرېدو ایها الناس قولوا لا اله الا الله خلکو ګټه باندې په ګټو ایشتلې نو پرېښې په هغه ګټه بیا ودرېدو اوس وایي سرونه ټول ښکته کړي وایي ته اخ کریم وابن اخی کریم ته زمون ډېر عزتمن رورې او ستا پلار ډېر عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي انتم عتقاء لله تاسو د الله دپاره آزاد یئ زما رور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا ویلي یوسف علیہ السلام دا اعلان کړی خپل ورونو ته دا ویلي لا تسریب علیکم اليوم په تاسو باندې نن څه نشته دی خلک خوشحاله شو په دې خبره باندې چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ماب کړل نو د انصارو سره غم پیدا شو چې پیغمبر علیه السلام دومره جنگونه ورسره کړي دي دومره قتل و غارت یې ورسره کړی دومره ظلمونه د پیغمبر علیه السلام سره کړي پیغمبر علیه السلام ماب کړل داسې نه چې نبی علیه الصلوۃ والسلام دلته خوښ شي بیا د خپلو سره پاتې شي دا د صحابو په زړه کې دا خبره راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی محیاکم و مماتکم زما جون او مرگ ستاسو سره دی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار شعوبا کانصار په یو میدان باندې خلق رواني او کندګي په یو طرف باندې او انصار په بل طرف رواني نو زبا لسلکت شعوب الانصار زبد انصار په طرف رواني پدی فتح کې اکرم رضی الله تعالی عنہ او تختید د مکینه ځکه د ډیره دشمنی کړو د هغې ښځې ام کلثوم ته چې پته ولګېده د هغې وله پناه وغوښتله او حبشو دریاب ته رسېدلی و چې هغه پسې لاړه هغه یې واپس کو صفوان بن امیه دا هم راوست واپس اکرم رضی الله تعالی عنہ ایمان سمدستي راوړ دا بل چې اوس ټیمه پورې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ګرځېدو څلورو میاشتو پورې ایمان یې بیا پس راوړ الله اذا جاء نصر الله والفتح کله چې نصرت د الله راشي والفتح او غلبه راشي اینی به خلک یدخلون فی دین الله افواجا چې ننوځي به دین د الله ته ډلې ډلې نو ته څه کوه فسبح بحمد ربک دا ونه چې دا زما کمالو بلکې د الله بړایي بیانوه فسبح نورم زور ورکه تسبیح له او د الله بړایي له واستغفروا بخنه واړه ځکه پوره حق دی ادا نه کو او د هر نیک عمل نه رستو استغفار ویل پکاري دیو جن کله چې سلام وګرځي نو مانځ کې کس سوچونه راغلي نو سنت طریقه دار چې سلام وګرځي الله اکبر وي استغفر الله استغفر الله ویا څه ګناه کار دی نو کړي خو حق د بندګۍ دی ادا نه کو دا ګناه ده نو سو کا واستغفر بخنه واړه د الله نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روانو او دومره په عاجزۍ روانو چې د پیغمبر علیه السلام زن د اوغ دا پالان لرګي سره داسې لګېده دومره سره ښکته کړی په عاجزۍ مکې ته ننوتو فسبح بحمد ربک واستغفروا انه کان توابا یقینا الله توبه قبلونکی مهربانه دی بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابي لهب وتب سوره لهب یوصل یولسم دی او نزول کې شپږم دی پس د تکویر نه قبل التکویر دی او پس د فاتحې نه نازل شوی دی چون کی مخی صورت کی فتح و غلبه با اللہ وی دا لزه در کما دی صورت کی استا دشمن با اللہ وی زو تبا کم ابو لہب ادائی برپسی راوڑ پا صورت کی تخویف دنیوی دا دنیا دا عذاب نا و دا آخرت دا عذاب نا یر ذکر کی تبت یدا ابی لہب ابو لہب سوکو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترو خوچے کلا
پیغمبر پیدا شو نو د خپل وینځ آزاده کړو جشن عید میلاد النبی مناو کړو خو چې هغه عقیده خپل نکړه نو الله وی هلاک دي شي او دا هغه سړیو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کړو د ذوالمجاز میله لګېدل وه او منیب وی ما یو سړی ولیدلو چې ډېر ربیعه ابن عباده وی ما یو سړی ولیدلو سوق ذوالمجاز کې ډېر ښایسته شکل و صورت والو ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا او وروستو پسې یو ښایسته سړی روان و لمنې د ګټو ډکه کړوه هغه به دا آواز کو یا ایها الناس لا تطیعوا صاحب کذاب خبره یې ونه منئ صحابي دی دین د پلار نیکې برېښې دروغجن دی او ګټې ګزار پې کوو ما تپوس د تره نه وکړو چې دا سړی څوک دی دا اواز چې لګوي او دا ورپسې څوک دی تر راته وي چې دا مخکې هغه پیغمبر دی چې دعوه یې کړله په مکه کې چې زه د الله نبی او وروستو پسې تره روان دی هغه یې په کاڼو باندې ولي دغه اواز پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوو صفا په مقام باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځل اعلان وکړو هغه چې څنګه سوره مدثر نازل شو نو دا بعضې خلک وایي وانذر عشیرتک الاقربین راغلی خو دا صحیح نه ده صحیح دا ده چې یا ایها المدثر دا صورت چې نازل شو نو پیغمبر علیه السلام خپل قوم راغونډ کو او اعلان ورته کو زما په باره کې ستاسو څه خیال دی وایي ته ډېر امانتګر او رښتونی تا چېرته دروغ نه دی ویلي تا خیانت نه دی کړی او ته زموږ ډېر اصلاح کوونکې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که زه ویم دې غره نه اخوا لښکر را روان دی په تاسو باندې تاسو به منئ وایي که مونږ وخیجو وګورو په دې غر کې څوک په نظر را نه شي خپل سترګو کې به پرخ وګڼو خو ستا په بیان او ستا په خبره کې مونږ دروغ او شک نشو کولی نبی علیه الصلاة والسلام وایي زه ستاسو دپاره یرونکی ښکاره راغلم د الله د عذاب نم یروم لا اله الا الله دا کلمه وایي بچ بشئ کامیاب بشئ ړومبې ابولهب پاڅېد تبا لکه سائر اليوم لهذا جماعتنا تباشي ټوله ورځ دې مونږ دې دپاره کښېنولي او ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ډېر تکلیف ابو جهل رسو د هغه په نوم باندې یا د هغه خلاف کې قرآن کوم آیات نه دی نازل شوی داسې چې د هغه ذکر پکې ځان له شوي دا ولي اصل وجه دا و چې خلاف خو په هر ځای کې خلاف و دلته پیغمبر علیه السلام بیان کو دعوت ورکو او دعوتی پروګرام کې هغه پاسېدو خلل پکې پیدا کو مخالفت یې کو نو پوجي چې کله پولیس په ډیوټۍ باندې په وردۍ کې او د هغه څوک بې حرمتي بې عزتي وکړي نو سرکار د هغه تپوس کوي دلته پیغمبر په ډیوټۍ باندې و بیان او دعوت یې ورکو او ابولهب د هغه خلاف اواز پورته کو لاس یې پورته کو الله یې هغه لاس هم مات کړل او الله د هغه اواز هم ختم کو د دنیا نه نوم هم ختم کو او ګوره په نسب حسب باندې انسان نه خلاصیږي خلاصیږي به په صحیح عقیده او په تابعدارۍ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم که په نسب او حسب وی نو ابولهب د هغه ترو او په رنګ روغن لمبي د مخ نه لې دومره ښکلی و لهب معنا ده ابولهب او یا د لمبو سره به یو ځای شي ځکه ورته ابولهب وي دې صورت د سوره مسد هم ویلی کېږي بل نوم یې هم دغه دی دغه ابولهب بچ نشو مال دولت باندې هم نه خلاصېږي سړی ولې ځکه د ابولهب ډېر زیات مالو او ښځه مالداره وه قرآن هغې له پیغور هم ورکوي خو د دین او د اسلام په دشمنۍ باندې دا مال خرچ کېدو نو الله یې څه پیدا ورنکړه ما اغنا عنو ماله وما کسب بچي هم ډېرو نو الله یو ما کسب اولاد هم څه پیدا ورنکړه چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف و نوح علیه الصلاة والسلام ښځه وه رشته یې څومره لویه ده خو چې کافره وه نو نوح علیه السلام پیدا ورنکړه هغه نشي خلاصولی د نبی علیه الصلاة والسلام دا تره دی خو څه پیدا ورله ورنکړه چې عقیده یې خرابه وه پروګرام د پیغمبر نه دی خلاف و لوط علیه الصلاة والسلام ښځه چې کافره وه نو پیغمبر و خو خپله ښځه نشي خلاصولی نوح علیه الصلاة والسلام خپل زوی هم نشي خلاصولی خلاصیږي به په صحیح عقیده او عمل موافق د سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضې خلک وي
ابو لهب یو غوتا دا او حدیث ذکر کوي اړم دي وای دا ابو لهب دا غوتا چې دا وینځه می آزاده وای دا غوته صدا نور په جهنم کې دا یو غوته په جهنم کې نه ده دا سستا تقسیم دی بیوقوفه یا دا دوړو لاسونو ته وي او لاس هغه ته چې کې لس ګوتی وي نو لس واړه ګوتو سره الله وي تبا شو دې د قرآن خلاف اړمي وی هغه دا چل شوي او ګوتې داسې وي چې زه دغه وینځه مې ازاده ده د پیغمبر جشن یې مناو کړی نو وګوروئ د پیغمبر علیه السلام په خوشحالۍ کې هغه کافر دی خو ګوتې بچ ده ته به هم بچ شي خو چې ورشي وې تبت یدا ابي لهب وتب تبت یدا ابي لهب ما شو دواړه لاسونه د ابو لهب وتب او مات دي شي یو خبر دی او دویم انشاء خیری دی تبت یدا ابي لهب ما شو دواړه لاسونه د ابو لهب وتب مخکې مات دي شي دواړه لاسونه د ابو لهب وتب او مات شو الله هلاک شو ما اغنا عنو مالو د پنکو مال دو وما کسب او څه چې کړیو یا مال دو وما کسبنا اولاد دې دو څونه کړل دوم باج نکو راغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور داغه د زوی په نکاح کې وا ابو العاص داغه په نکاح کې وا ویلار شاه او د پیغمبر لور طلاق کا او په مخ د پیغمبر وته کا نبی علیہ السلام لوري طلاق کړه او توکانی دا د عربو غټه کنزلی ودا یو تو کړی توکانی ورته وشتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل علی کلب من کلابک الله د خپل سپون او سپې په مسلط کی دته دا یقین چې پیغمبر د خلینو خبره وتل زما تبعی ده شان د قافله روانه وا دی قافله سره تللو نو قافلی والا تاغه ویلی چې دی ابو لهب ورته وی چې د حفاظت کوي ګوره محمد خیری کړی دی ټیک باندې شرمغ زناور به ماتای مړکې به نو دی وجتل قافله به آرام کو نو دی به په منځ کې سملو چاپیره به نور خرق سملاسل او خپل سامانونه به راو د چاپیره انګړ به دي نه پیټو نه جوړ کو چې دی محفوظ د پاسه به پیاغه کې خودل لاره کی پراتو د شپې شرمخ راغې زناور ازمره راغې او داسې ټول خلک د شپې بوی کړل اقازه ته وردنګې د مړی نیونیو مرداری کو ایوړه تبای کو غر کې کو او ابو لهب باندې یخصا دانه وختله پا باندې دا اقصان نه کید وجنه بدبوی شو خپل ځامن خواله نه راتلل چا چې د حق خلاف غړو او کین داغي اخیر انجام دای اوس هم چې چا د قرآن او د حق خلاف کړي دا و انجام داو حضرت شیخ قرآن بیانو یو خانو هغه به ډېر لوی جیداد یو هغه به چې څوک طالب ولید تپوس به چېرته ځي طالب وی رزم ترجمې لوي ترجمه باندې څه کېده خو بېدینه دی او عابد دی مه ورځه دا 500 روپۍ واخله او کور کې یوې څه خرچه به وکړي ډېر شی یا ټیم کې سړي له به پیسې ورکړي چې هوښیار به نو پیسې به ترې نه واخیستې هغه لار به پرېښوده په بله لار به پنجپیر ته لاړ پیسې به هم ترې نه واخیست او چې د لالچو یا قمقل به نو هغه پیسې واخیستې واپس به کور ته لاړو د هغه غنم چې وشول نو غنم یو دانم پکې نه وه هسې تور تور کې ټول دا الله ورته ښودلي الله په دنیا کې هم شرمولي چا چې د حق پرستو خلاف کړی نو اخر کې هغه مولیانو غول خوړل زامنو نسو به نیول د مخکیني د مجاهدینو خلاف یې چې کړی اوس هم دا انجام دی دا و ما اغنا عنه مالو وما کسب په کرۍ کسان وکتل او زامن یې خواله نه راتلل یو کندې ولا وکځنستل او رای خوا کندې ته وارتو الله ما اغنا عنه مالو مال ولا څه پیدا ورنکړه وما کسب او څه چې د کول سيصلى نارا زر جنن موزي ورتا ذات لهب چې لمبو والا دی وامراته خذ حماله الحطب بارون کې د لرغوا قرآن پیغورو کې سره د دومره مالدارۍ نه دومره ذلت به کو کنجوس او بخیل و چې چاله روپۍ ورکړي لرګي ولا راوړي نو په خپله بدله لرګي به راوړل یا حماله الحطب بارون کې د لرګو معنی چغلي به کوله دا به کوله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاف به غنی راوړي په لارې کې به ارتولي فی جیدها حبل من مسد په برای کې به هغه پټۍ وي من مسد د کجورو د پټونه یا قیامت کې به دا سزا ځوړندېږي به د هغې نه دنیا کې مو سره الله دا چالو کو
تلو لرګي راوړل نو د ګیډي دواړه طرف ته به دغه چولې دې ته به بیا هغه پړی واچو راله ګاټې ته داسې دمه کېښودله نو هغه پړی سس شو چې سس شو نو هغه ښکته مرۍ ته راوغورځه ګیډی شاته د ګاټې نه وغورځېدو هغه دغه شان پانسي شوه او وی غټ امیل ورسره وی دا امیل به د محمد په دشمنۍ کې لګومه دا به خرچ کومه د مقابله به کوم دا صورت چې نازل شو تبر راواغستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت الله کې ناسو ابو بکر صدیق ورسره دی تبر راواغس وای څه شو ستا مرګ ابو بکر ته وی زه خو دې چوکیدار خو له نو مقرر کړي نبی علیہ السلام ناسو د الله رسوله خزراله یسوب سره نه کېږي زنانه نبی علیہ السلام ته تو بچه دی ځنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زما خاوند ته کنزلی کړی دي زبته نخ دا کنزلو بدلا اخلمه زبو سروز ګورم نبی علیہ السلام وی الله د دې نظر زمانه اړولې ده تاویدار تاویدو پیغمبر علیہ السلام ناسو بیا اخیر کوئی مزمم ابینا و دینو قلینا و امر عصینا مزمم دا نمنو دین د بالکل مونږ نمنو نو ابو بکر خبر شو چې خزه کنزلې وکړي نبی علیہ السلام زخه محمدیم او دا مزمم یاد الله د دې جبم زمانه بند کړل هغه د مزمم دین نه مني نو دی مني زه خو محمدیم زما دین خو الله په دې دنیا کې خوري و امرأة حمالة الحطب خره بارون کې د لرګو ده فی جیدیا همیشه کا مسل بخیل رزیل سره دا به د دین خلاف کوي فی جیدیا حبل من مسد دا دو مولودیانو مشر پیر سیب داو فی جیدیا حبل من مسد په جانم کې بم د دینه زوړندې بسم الله الرحمن الرحیم قل والله احد الله الصمد او ګورو د الله رب العزت دی کلام د عجیبه کلامی دی بسم الله نه شروع کړو اخر کې شروع د توحید نه کړو ختم په توحید باندې کو بس منځ کې په هر صورت کې مسائل ذکر او احکام وعد وعید دا دسي صورت دی چې بده کې صرف د الله صفات بیانېږي سوره اخلاص نزول کې دا دویشتم دی پس د سورۃ الناس نه قبل د سورۃ نجم نه قران کې یو سل دولسم سورۃ دی مخکې سورۃ کې ویلو دشمن به الله عزت تبا کما د کمی مسالې د وجه د خلاف نه چې تبعی راغلو د ابو لهب نو هغه سوا دا قول والله احد دا مسله چې دای نه منله د توحید انکار کو نو الله ابو لهب تبا کړو او دا مرکزی مسله ده او د دې سورۃ ډیر فضایل دي نمونه هم ډیر دي چې د سورۃ تفرید تجرید توحید سورہ اخلاص سورۃ النجات لئنها تنجیک عن تشبیه والکفر انسان د تشبیه او د کفر نه په دنیا کې خلاصي او د جهنم نه په آخرت کې انسان خلاصي ځکه ته سورہ نجات ورته وي سورہ ولایه ورته وي چا چې ولستل دا د الله اولیاء نه ګرځي سورہ نسبه ورته وي نسبه دی کې دیو تپوس کړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه انسب لنا ربک د خپل رب نسب راته بیان کا زمونږه نسبونه خاندانونو ستارب سره نسب دی دا صورت راغی دا الله بیان وکړو چې تاسو ځان نسبونه نشته دي سوره معرفه مرته ک الله پیژني دا صورت وایا هغه فقها څومره کمال کړل دا فقها مجتهدین ګوره مانځه کې دا صورت لازمي ګرځول دقه وایا چې نور دل نه درځي نو چې موږ خې سوره اخلاص پکې ورته خې لا تتم الا بمعرفه هذه سوره الله نشي پیژاندل سو پورې چې دا صورت دی نه ایزه کړي جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای په قباء کې یو روایت کې راځي قباء کې امامو او بعضی احادیثو کې راځي د مجاهدینو صحابو یو امیرو مشرو نو هغه چې مونږ کو دواړه روایتونه صحیح دي چې مونږ به کوو نو هغه به سورت ویلی نو سورت چراغ کته کېدو نو قل الله احد دی ویلی نو مقتدیانو ملګرو منه کو چې یو سورت دی ویلی پوره دی نو دا قل الله احد ولي وي بس راکاته شګنه نو ورته کې تاسو ما پسې مونږ کوي او کوي کنه کوي زه خو د قشان وېما صحابه مونږ بل چا پسې مونږ نه غوښتو داغه نه علاوه راله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شکایت وکړو چې دا پلان کې چې مونږ کوي نو صورت وي او جراحت کیږي نو سورې اخلاص مو سره وي مونږ ته نه منکو دې نه منی کی
ځان له امام وګورئ. نبی علیه السلام یې تپوس هم ترې کړی ولې وی؟ وی نه نبی علیه السلام راوغوښتو دا صورت ولې وی؟ وی د الله رسول په دې کې د الله صفات دي زما ډېر خوښ دی مینه مې ده ورسره چې دا مې نه ویلې نو تسلي مې نه راځي ځکه یې ویم نبی علیه السلام وی حبک ایاها ادخلک الجنه د دې صورت دا مینه به تا جنت ته بوځي. او بل ورځ ما درس کې ویلي معاویه ابن معاویه المزني دی په مدینه کې وفات شوی پیغمبر علیه السلام سفر کې و نبی علیه السلام ته جبریل علیه السلام راغی وی غواړي چې په معاویه جنازه وکړي نو نبی علیه السلام وی آو نو جبریل علیه السلام غرونه په وزر د نبی علیه السلام مخې نه لرې کړل او د هغه کټ جنازه پرته وه پرشتي هم راغلي یا زره صفونه ودرېدل صحابه هم ودرېدل پیغمبر علیه السلام مخکې شو جبریل علیه السلام پرشتي ټول وروسته وي په معاویه ابن معاویه مزني باندې جنازه وکړه وی غیبانه جنازه ثابت شوه ثابت شوه. دا ابن کثیر وګوره دا په هغه ټیم باندې شوې ده هغه شافعي مسلک دی حنفي نه او دا د پیغمبر علیه السلام خصوصیت او غیبانه نه وه ځکه چې پیغمبر علیه السلام ته غرونه مخې نه لرې کړل جبریل علیه السلام نبی علیه السلام لیدلو یو په نجاشي کړله نو چې دا سنت مستمره مستقله وې د هر چا دپاره وې او په هره زمانه کې وې نو پیغمبر علیه السلام لږ صحابه په مدینه کې مړه دي نبی علیه السلام په سفر باندې نو په هغوی ولې نه کوله دا جبریل علیه السلام راغی هغه ته ستا زړه غواړي چې په د باندې جنازه وکړي نبی علیه السلام وایي او نو غرونه ترېنه لرې کړی شو پیغمبر علیه السلام مخې ته دی پروت او د هغه سریر د نجاشي سریر هم راوچت کړی شو حدیث کې راځي دا خو نه چې میاشت پس او کال پس او پتلین باندې د هغه جلسې پروګرام جوړوه غیبانه جنازه کوو دا نشته په حدیثو کې دغه دوه کسانو پیغمبر علیه السلام کړل او هغه غیبانه نه وه بلکې حاضرانه وه پیغمبر ته نور خلکو ته که نه ښکارېده نو موږ ټولو ته چې موږ په صف کې ودرېږو نو لومبي هغه دوه درې کسانو ته جنازه ښکاري دي وروستو ته ښکاري نورې چاته نه ښکاري. نبی علیه السلام ترېنه تپوس وکړو چې د ده دا کمال او د ده څه خصوصیتو ډېر زما شاګردان او صحابه په مدینه کې مري جبریله ته خو نه راغلی چې ته پرې جنازه وکړه دې له څنګه راغلي نو جبریل علیه السلام وایي د ده هر ټیم دغه سوره اخلاص بلستو د دې د فضیلت د وجې نه دی الله ته دومره محبوب چې زه یې راولېږلم چې لاړ شه محمد رسول الله ته وایي په دې باندې جنازه وکړه. ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه د هغه باره کې هم راځي چې ابوذر رضی الله تعالی عنه ډېر متزهد ملنګ فقیر صحابي و په صحابو کې یو طرف ته دومره قوي و چې 10 کسان به یې پرځول د غفار قبیلې پهلوانو او چې کله ایمان راوړو ټولو کې ځان عاجزه کمزوری په صحابو کې د دنیا سره هېڅ تعلق نه و نبی علیه السلام سره ناسو صحابه نبی علیه السلام دا نن چې تاسو په کم حالت او کم پوزیشن ناسي که په دې حالت باندې کم کس پاتې شو دا به زما سره ګاونډي په جنت کې په صحابو باندې بیا الله پاک مهرباني وکړي مالونه دولتونه راله کورونه بدل شو خوراکونه بدل شو لباسونه بدل شو دا ابوذر چې د نبی علیه السلام مخې ته په کم لباس کې ناسو اقا لباس کې تر اخیره مرګه پورې دی پاتې شوی اقا شان جندو او چې چا سره به یې څه موندل نو جیب کې به یې کتل وی به دې څه کوې وایي دا په کارېږي نو یو کونټۍ به تېره تمبوله ستا په الله ایمان نشته دا ورکه دا ولې ساتي نو چې خلک تنګ شو عثمان رضی الله تعالی عنه دور کې مالداري ډېره شوه نو بهر یې ولېږلو ربضې ته د مدینې نه بهر مړو مالته شو او ما باندې به جنازه څوک کوي حلیة الاولیاء کې لیکلي دي ابو نعیم چې کله دی مړ کېدلو نو اسم نه و د سره نو ښځه یې لوړ ځای ته وخته او یو خوا بل خوا کتل چېرته حج عمرې له څوک تلي قافلې چې هغه راشي د ده کفن دفن وکړي نو خپله لوپټۍ راوایستله داسې وښځوله قافله یې ولیدله صحابو قافله را روانه وه هغو راتېر شو چې هلته څوک تور انسان دی او اشارې کوي صحابه چې راورسېدل نو زنانه ته وایي څه چل دی وایي دغه صحابي رسول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو شاګرد دی هغه وفات کېږي چې راله نو ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه زنکدنو مړ کېدو وایي زما جنازه به هغه سړی کوي چې په حکومت کې حساب برخه نوکري نه یو عبدالله بن مسعود د په حکومت د عثمان رضی الله تعالی عنه کې د ده وظیفه نه وه او کفن به هم راله د هغه نه خپل کفن نه کې حضرت عثمان
عبد الله بن مسعود خپل شړای راغست او پای کی د کفن سنو هغه خپل شړای کمبل کې هغه ونغختلو او جنازه په عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ کړه. دا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام سره ناشته، جبريل علیہ السلام سره ناشته، ناس ابو ګوري ابو ذر رضی الله تعالی عنہ را روان دي. एकदम جبريل علیہ السلام پاسید د نبی علیہ السلام د خوانه وی هذا ابو ذر قد اقبل علينا، هغه د مخامخ ابو ذر را روان دي زمون خواته. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته تعرفونه، تاسو دا پیژنئ؟ ابو ذر خو یو غریب مسکین سړی دی، چا سره څه تعلق نشته، نه مال دولت لري، دې څنګه پیژني؟ نو جبريل علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی مونږ اسمانونو والا چې ابو ذر څنګه پیژنو، دا ځمکې والا تاسو نه پیژنئ. دې په اسمانونو کې څومره مشهور دی، په ده باندې ملائک تفسیری کوي د په زړه او تقوا او په ایماندارۍ باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کمال د څنګه حاصل کړی دی چې دومره مشهور شی په اسمانونو کې. وایي درې کارونه ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ کوي. یو په ده کې دا عمل دی، دا فضیلت د ده لصغر نفسي، په ټولو خلکو کې ځان عاجزه کمزوری ګڼي، ټولو نه ځان کمزوری. دویم ابو ذر کې خوی صفت دا دی وکثرت قرأة قل هو الله احد، بس دې په مخ عالم سوره اخلاص وي، دا کمال دته په دې باندې حاصل شوی دی. قل هو الله احد و الله یک یو دی. د دې سورت ګڼ نومونه دي، دا په فضیلت دلالت کوي، ثوابونه هم پکې ډیر دي. حدیث کې راځي تعدل ثلث القرآن، د قرآن د دریمې حصې برابر ثواب الله ورکوي، ځکه قرآن کې درې مضمونه چلیږي او یو مضمون د الله ذات او صفات بیان دی، پکې په دې صورت کې دی بس احکام وعد وعید او د الله اسماء او صفات. نو په دې صورت کې د الله اسماء او صفات صرف بیانېږي. قرآن ټول قرآن کې دا درې مضمونه دي، یو مضمون باندې مستقل دا صورت مشتمل دی. دې وجې نه چا توحید دی، په دې کې د الله د توحید یووالي بیان دی. قل هو الله احد و الله ایک یو دی، ایک یو دی. الله صمد، الله یکتا دی، الله بے احتیاج دی، مخلوق سره محتاج دی. او وی ضمیر دی پلان کې عرض چی که ضمیر شان شي نو مرجع نه واړي، او که ضمیر شان او قصه نه نو ضمیر سو دیو پوس کړو چې مونږ خپل خدایان د سنه جوړ کړی دي، چا د وسپنې نه، چا د سرو نه، چا د ګټو نه، چا د لرګو نه، ستا الله د څه نه جوړ دی. نو قرآن آیات راغی قل هو الله احد وی الله یک یو دی، الله صمد، الله بے احتیاج دی. صمد معنی غنی دی، سوره حدید کې هم دا تیر شو. او صمد الذي ليس فوقه احد، سوره انعام کې هو فوق عبادی، الله د خپل بندګانو نه هو القاهر فوق عبادی. سوره انعام کې 18 کې راغلی والله د ټولو د پاسه دی. او صمد دی ته وی ولا يخاف من فوقي ولا يرجو من دوني، بره په څوک نشته چې داغه نه یاره وکړي، لاندې داغه نه د چا نه ستمه دا نشته، دې ته صمد ویل کېږي. صمد هغه دی طرف الحوائج ویلی چې حاجتونه خلک هغه ته وړاندې کوي. او قتاده وی لا یاکل ولا یشرب، نه خوراک کوي نه څښاک کوي. صمد دی ته وی سوره انعام اللسم کې مو هو یطعم ولا یطعم، الله خوراک ورکوي، الله له خوراک نشي ورکوي د الله پر خلاف. فنا په ناراضي باقی دی ته صمد وی. حسن وی لم یزل ولا یزال، همیشه د زوال په ناراضي دی ته صمد وی. لا يجوز عليه الزوال الذي لا يموت، هغه مرګ په ناراضي او د الله نه میراث نشي وړي دی، الله د هر چا میراث وړي. الذي لا ينام، هغه صمد هغه ته چې خوب ولا نه ورځي، او صمد هغه ته چې خطا کیږي نه. زما رب لا يذل ربي ولا ينسى، نه خطا کیږي او نه تنه هیر راځي. وې دا خلک پښتو کې وایي کنه چې بیمار وی خدای د الله را آیات شو، دا د کفر کلمه ده. وی الله را نه وی خدای چې الله در تر آیات شو چې سړی بیمار شي یا الله توبه مې ده توبه مې ده، دا به نه وي چې خدای چې الله را آیات شوي. الله لا یذل ربي ولا ينسى، الله نه هیر کیږي او نه د الله نه خطا کیږي. قل هو الله احد و الله یک یو دی، الله الصمد، الله بے احتیاج دی. عمر صاحب ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چا چې صحابو ته سوره اخلاص درې ځله ویلې الله به له په جنت کې بنگله جوړه کی،
نو عمر صاحب وایي اذن لنکسرن قصورنا مو خو بیا ځان له سمې ډېرې بنګلې جوړې کو مانا ډېر به ویو نو نبی علیه السلام الله اوسع منها الله د دې نوم زیات پراخی ورکوونکی دی الله صمد الله به احتیاج دی لم یلد نه د الله نه څوک پیدا دی ولم یولد نه دی د چا نه پیدا دی نه پلار شته ولم تکن له صاحبه وخلق كل شيء الله لا نه بچی شته دی او نه ښځه شته دی ولم یکن له کفوا احد نشته د الله سره برابر په مثل د الله هیڅوک دا الله بچن لیس کمثلی شیء دا الله په مثل باندې هیڅ شی نشته دی احد د الله په شان هیڅوک هم نشته دی رد په صورت کې په عام مشرکانو باندې او رد په یهودو باندې رد په نصاراو باندې رد په صورت کې په دهریو باندې چې هغه الله نشته هو الله شته دی احد یو دی عام مشرکان الصمد لولا الاولیاء لزلت یهود وی کا اولیاء نه نو الله به خویدلې او دا اولیاء راټینګ کړل وسم دا وی کنه نو الله صمد الله چاته ضرورت نشته دی او یهود و نصارا عقیده و عزیر د الله وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى مسیح ابن الله لم یلد ولم یولد او دا حدیث بخاری کی راضی یسبونی ابن آدم ولم یکن له ویکذبونی ولم یکن له ما ته د آدم بچی کنزلی کی دی ولدا نو پکار ما دروغجن کوي دی ولدا دروغجن کول نو پکار فاما تکذیبوا یا هر چې زما دروغجن کول دي نه دی ویل یعیدونی کما بدأنی اول مره مله سره مرشي بیا چرته وي ژوندې کیږي دا ما ته دروغجن وي زه خو الله پیدا کوم څنګه چې میړم به پیدا کړی بیا به را ژوندې کوم و اما سبویا هر چې ما ته کنزل کولی اتخذ الله ولدا الله ځان لنا ایبانی ولی وانا الاحد الصمد زیکی وازما لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله سره هیڅ برابر نشته دی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق دا سوره فلق او سوره ناس دواړه سورتونه دا مخکې صورت کې خزانه ذکر شو د توحید دا خزانه د پاره حفاظت د پاره شپول انګړ پکارو دا دواړه سورتونه یو قسم شپول او انګړ لې چې کله دی عقیده درسته شو نو شیطان برازي قسمه قسم عملی بکي کله پتا کله ستا په اولاد باندې نو داغي د بچاو د پاره د شرور د انسانانو پیریانو نه پناه واړه او دا دی پیغمبر علیه السلام د دې نه مخکې مختلف دمونه کول کله چې دا سورتونه نازل شوي دي پیغمبر علیه السلام بل سورت یا بل دم نه دی ویلې دا موعظتین دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړو او دا جادو اثر دسې لکه سړی بیمار شي بیماری قدری دینی نقصان نو جسمانی نقصانو او پیغمبر علیه السلام بیدا کار می کړی نه بو کړی کور ته راغلی نه بو راغلی دومره اثر او دا د انسان د بشر د تقاضی سره موافق دی مخالف نه دی چې کوم خلک د سیر او جادو نه انکار کوي شی بیماری وا لکه څنګه چې موسی علیه السلام هم باندې صاعقه راغلوه دقه شان اثر داو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودو دو پرشتي رالی وې دې سړی له څه شي وې دې ځوان لا وې دا رجل مدبوب په د باندې جادو شوی دی چا پې کړل نبی علیہ السلام ودو پیغمبرانو زړونه یخي یو سر ته ولاړه دا یو بل جوابونه ورکي وې د لبید بن عاصم لونو کړه دې پس کې کړه دې په غاخورو د غمنز او په وختو کې کړه وی چرته دی بیرې زروان کې پروت دی د غاټې لاندې نبی علیہ السلام رایق شو علی سے به ولګو بل صحابي سره ولګل غاټه الته چې لاړل دومره سخت جادوی کړو چې دا ونی اسانګو د مارانو په شان سرونه ښکارېدل لاندې کوي وبو دا سره شوی د نکریزي په شان غاټه لری کړه غوټي راوړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا سورتونه نازل شو یولس غوټي ورکړي یولس آیاتونه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو غوټس پړل دله او دا آیاتونه به ویل کانما نشتا من عقال حدیث کی راضی نبی علیہ السلام بدن د سپک شو لکه چا چې په بن سړی تړلې او پران دا سپکواله راغی دا خبره پیغمبر علیہ السلام خورولې ولنه زکه نه خوروله چې نبی علیہ السلام وی الله زه روکړم دې ضرورت نشته چې خلکو کې خورشي
دا دین فساد جوړېدو خلک به عالمي ځکه پیغمبر علیه السلام خورا نه کړه او دا صورتونه دي چې په دې باندې دم په کار دی نبی علیه السلام شیطان انسان کې په شان د وینې رفتار کوي او کله چې ذکر کیږي نو دا خرطم خپل راغون کې مشکات کې حدیث دی ان شیطان واضع خرطوم على قلب ابن آدم دا خپل خرطم په مسلمان په انسان په زړه یخي او داسې انجکشن ورته کوي لګه خپل دوايي ورته دنه کوي اوس خو په غوګونو کې خارای خي هغه ته زړه او ډارې هغه ته زړه ته زینو بهر نه دومره زور نه کوي چې دنه نه نوځي بهر نه کار کیږي دا شیطان شیزونه غوګونو کې پراته یې کنه مونږ او داس نه خبرې غانې لګولي پای کې ودی شینو چې غبدې کې دې مرچی نو حالت به دا سورتونه د دم د پاره پیغمبر علی السلام باندې نازل شو پیغمبر علی السلام هر مانځه پسې داسو قل والله احد او دا دو سورتونه دا په هر مانځه پسې یو ځل وایي سهار مانځه پسې درې ځله ویلي د ماښام مانځه پسې درې ځله چې چا دا ویلي نو اس قسم څه شی به ته ضرر نه رسي خو چې و خو وایي که نه خو په یقین باندې ویل پکار دي خلک وایي دا ماغه دی خو خوله د میزوب نه ده چې یقین دی نه وګوره کار نه کوي تجربه په قرآن نه کوي قسم په خدای قرآن ګوره غرونه د یو ځای نه بل ځای ته لرې کوي خو ایمان غواړي ګوره یو کال زموږ کلي کې یو عام سړی وایي شاه صاحب له هغه سره به ملاقات وشي مشر شاه صاحب له او ځان نه به دې صبیحات وظیفه واخلو زه طالب وم مایزه چې ځو جمع او سخته یخني وه مردان کې بلال کوچ بتلو او مونږ گجرات دلته ته گجرات په ځای مونږ خطا شو ګجرن والا ته لاړو مونږ چې هغه ته وختو نو پای کې 40 روپۍ ټیکټ ګرانو د نورو بسونو نه او پای کې دا 40 روپۍ ټیکټ د وی سی آر د وجې نه ګرانو خو پای کې ایر کنډیشنو ګرم او یخني و جمع نو مونږ ته دا پته نه مونږ دا خیال چې دا د ګرمۍ یخنۍ دپاره لګېدلی وي د دې مقصد باندې مونږ ټیکټ داغ راغیستی و ماسوتن مونږ وګو وایي زه یې خېجې ګاډۍ ته چې ګاډۍ ته وختو ګاډی د اډې نه بار ووتو روان شو سړي پکې وي سی آر کیسټ واچو جینکۍ رالې په ګډا شوي پکې مونږ پسې پاسېدو شیخ ملتون ته رسېدلی لکه بند کا ټول ګاډي والې مونږ پسې پاسېده ستاسو دماغ خراب دي مونږ چې دا زیاتې پیسې ورکړي دي دپاره ورکړي دي مونږ پې شپه مشغوله مونږ سره چېړو کو پیسې راکړه بېرته ویې لاړ شي اډه کې واخلئ نو اډې ته چې مونږ راتلو نو مونږ ته پیسې بیا نه میلاوېدلې ځکه هغه خو ګاډي والا ټیکټ کټ کړی او خبره ختمه شوه خیر چیټ مړه مو سره وکړو خو څه خوند یې نه کوو ما ملګري ته یاره ته دېس چالو که ته سورت یاسین وایه او الله یې زمونږ خو پیسه وس نه راځي زه به د آخري صورتونه ویم آیت الکرسي ویم هغه سورت یاسین شروع کړو ما د آخري صورتونه آیت الکرسي ویلې رشه کې ته چې کله بس ورسېد ناڅاپه پکې پړق وشو بس بند شو وی سی آر بند شو مونږ سرونه ښکته ایښي دي په سیټونو باندې ځان له ذکر کوو او پای کې دننه پکې مصري هم دغه شیز ناست و هغه ولګېدو ښکته راکوز کو پورزه یې کو وایي ښه ټیک ټاک دی بیرته بیا کیسټ یې ورته مختلفې ور اچولې کار یې نه کوو سنبدال کې د شپې 12 بجې ګاړی ودرېدلو یخني وه مونږ کوشو اودسونه مات کړل او ځان لم پیالې چای وڅښلو چې رالو نو هغه مصري بیا جوړ کړی چې مونږ روان شو ګاډی هغه ملګری ما ته وایي شیخ بیا ولګو ما ته خپله وظیفه کوه زه خپله کوم لږ ساعته مو کړه بیا خو اودس هم مات کړی و ما ته وایي دا شیخ خو چلیږي نو ما زمونږ دقه وس دی الله مونږ ییني نو زمونږ هم نفس او شیطان راته وایي دې ته وګوره خو الله منع کړي دي نو مونږ سرونه په سیټ ښکته ایښي دي دیو ته ګوري چې یو 10 منټه لاړلو ګاډی بیا بند شو نو خطایي باندې مونږ ګجرات ته تلو نو ګجرن والا ته سهار مانځه ټیمو چې ګجرن والا ته مونږ ورسېدو مونږ کوزېدو ګاډي والا ته ما چې کوزېدو نو مونږ هغه ګاډی رو کو ما ورته یې ولیدې نو غږوه که نه هغه ما له دیکه راکړه روان ګاډي نه مونږ ودنګولو وایي ځئ هغو ته هم دا پته ولګېده ټول خفه وو خو په یقین سره وایه الله وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله غرونه دړې وړې کوي غرونو کې لارې کوي چینی روانېږي په دې باندې خو چې ایمان یې که نه دا خو د صحابو ایمان و که نه چې کله د صحابي کره خوراک نشته د کور کې ښځې نه تپوس کوي نو وایي ته هم اودس وکړه او زه به هم اودس کوم جومات ته لاړلو 2 رکعته لمونځ یې وکړو هغې ته وایي ته کور کې وکړه واپس راغی وایي څه شته وي نشته
وي دی مانځه کې فرق دی او داسې کې فرق دی الله او د الله د نبی په وینا کې څه فرق نشته دی بیا وي ته اودسو که صحیح طریقې زبا مو کوم بیا لاړه په درېیم ځل چې راغې نو کور کې خالی میچن او روانه د وړولي هر څه ډکړي دي لوښي ښځه ورته وایي دا میچن سټارټ شوه په خپله او وړه راولي صحابي هم حیران شو چې دې ته دانې د کم طرفه راځي انسان خو دی داسې حارس نو سمدستي تېنه هغه ډکنه اوچته کړه یوه دانه لاندې پراته وه چېرته جرنده شو یو دانه تېنه لاندې پراته وه هغه پکې ګیره وه پلونو منځ کې نور څه نه او بهر وړه ویشتل دنیا یې ډکه کړې وه راغې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته قیصه وکړه نبي علیه السلام یې که تا تېنه دا سر نه وي اوچته کړې قیامته پورې به دغه وړه ویشتې لګیا به دا ایمان د صحابو یقینو په خپل همونځ اودس او د الله په قرآن او په دین باندې ایمان په الله باندې ته صحابه راځي د پیغمبر علیه السلام سره ناست دي شپې قرآن زده کوي چې ځینو تیاره ده یو سره هم لاټۍ د ډانګې هغه هم رڼا کوي د چورباتۍ کار کوي د بیټرۍ او چې کله دواړه د یو بل نه جدا کېږي په کرامتو صحابه کې راځي نو د دواړو هغه رڼا شروع کړي دا ایمانو دا یقینو او که زمونږ نو چا خبره ده زمونږ په د ایمان باندې مونږ ته ګورې یو مارچس هم نه میلاویږي قل اعوذ برب الفلق وایا پناه غواړم په رب د سبا شلونکي الله زړونه زمونږ کلاو کې رڼا ورته دننه کې د قرآن من شر ما خلق د شر د هغه نه چې الله پیدا کړلي و من شر غاسق او شر د تیارې نه اذا وقب کله چې راجمه شي دا تیاره و من شر النفاثات او د شر د پوکو کوونکو نه په العقد په مجلسونو کې اجتماعګانې به کوي یا به د شپې نازي په تابسیر او جادو کوي چې نور وس د باندې رانشي یا به نفاثات د ښځو کار به بیا شروع کړي دا کار به کوي فی العقد په مجلسونو کې مولودونو کې به پتا پتوی لګي چې کرامات نه مني دعا نه مني اسقاط نه مني او عذاب قبر نه مني دا پتوی به د باندې لګي الله د دغه پکو کوونکو نه پناه غواړو ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکي نه کله چې دی حسد ښکاره کړي شروع کی ګوره دا قل اعوذ برب الفلق یو نوم د الله ذکر کو او شر من شر ما خلق و من شر غاسق کله چې انسان اول پټې واړه یو پای کې فصل وکړي نو د هغه نه شپول چاپېره کړي شپول نه وروستو د هغه دیکبال کوي چې چینجي ونه خوري پیشوګۍ ونه لګي د هغې نه چې بد شي نو وروستو پسې څه را رواني اوښان او ګړي بیزې را رواني غټ شیزونه نو د هغې نه هم پناه نو چې کله دغه دې تیار کړل خټکي او ټماټر دي وشول بادرنګ نو داسې نه چې خلک پراپګنډه شروع کړي چې دا خټکي داسې دي چینجي پکې شوي دي خسا دي نو خلک به نالې منډۍ والا به ناخلي من شر حاسد اذا حسد نو چې دغه هم به چې فصل دې خوندي کړو نو به سړی ته د لور وانه چي حسدګر چې ډېر په حسد کې راشي نو بیا په خپل تاوان هم نه دی بستا نه دی الحسود لا یسود حسدګر سړی چېرته خوشحاله نه بیا همیشه غمجني او قصه ده که نه وایي ځان له به دعا کوله حسدګرو او دا ویل یا الله ماله میخه راکړي لنګه نو ګاونډي میخه واخیسته نو بیا یې سوال کوي چې یا الله پاکه ماله ګاړی راکړي نو ګاونډي ګاړی واخیست نو بله ورځ ناستې ځان له یا خدای پاکه په دواړو سترګو مې په ټپ پکې نه شامکور مې کې وړل مې کې چا ورته دا ته څه ته خو ځان ته خیري کې وایي چې څه ځان له غواړم نو هغه ګاونډي له قبلېږي نو اوس ځان ته خیرې کوم دا به هغه ته قبول شي نو په سترګو خو به ړوند شي که نه که ګاړی واخیستو میخه او ښه مالداره شو نو که پړون شو نو دغې نه به څه پیدا نه شي اخیستی دا حسدګري بیا پتا یې نه ده پیرزو بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس سوره فلق کې مستعاذ منو یو ذکر شوی او دی صورت کی قل اعوذ برب الفلق نو دی کی وی قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس دری صفاتونه د الله ذکر کړي یو رب دی دویم ملک دی او دریم اله دی او د انسان مویده قدرې حالات اول معشومی پالنې ته محتاج نو رب دی ګوره الله دی خوراک درکون کې رزق درکون کې الله دی او ملک الناس چې لک بلوغ ته ورسی نو بیا پترون ټپي او سینه ایستلی کبر توزی او ارت روان تکبر کی نو ملک الناس الله یې ګوره بادشاہ دی زم او اله الناس چې بډای شي نو بیا ټک ټک کوي او ملای را کړو شي ارز وخت کې دی پړکوالی کې محتاج نو پالنې ته او چې بیا بډای شي نو بیا محتاج نو اله د حاجتونو
سرکون کې دی الله دی اله ست ویل کیږي هر حاجت پوره کون کې یولون الی فی الحوائج بس په حاجتونو کې چې وته پریاد کې دي ته الہ وي من شر الوسواس د شر د وسوسه غرزونکو نه الخناس رستو کېدون کې دي چې کله ذکر کې دی رستو کېږي الله یاد نه دی رستو کېږي او چې الله نه یاد نه دی راځي حمله کوي الذي يوسوس اج وسوسه غرزي پسینو د خلقو کې نو دا دو قسم دي یو من الجنه والناس یو د انسانانو نه دویم د پیریانو نه دي د دې دوالو نه یو سره خو بداو شي اعوذ بالله وین او به تختی خو انسی شیطان دا چاته نه تختی دی له یو کوتا کم راچي دینه مال خلاصيږي نو الله د دې دوالو د شر نه ز پناه غواړم چون کې قران چې ختم شي ته حال المرتحل وي شیطان ډیر خوشاله شي چې بس درس ورسېدو بیا به نه کیږي نو حدیث کې راځي بیا شروع کوي چې د زړه بیا وچوي بسم الله الرحمن الرحیم خاص په ملګرتوب د نوم د الله او خاص په امداد د نوم د الله او خاص په مدد د نوم د الله ملګرتوب نوم مصاحبت معنا د بسم الله نو استعانت معنا هم دا او خاص په برکت د نوم د الله الرحمن چې عام مهربانو والا دی الرحیم خاص مهربانو والا دی شروع کوم الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب خاص الله لره دی رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات دی مالک یوم الدین الرحمن عام مهربانو والا دی الرحیم همیشه مهربانو والا دی مالک یوم الدین اختیارمند ورځ د قیامت دی ایاک نعبد الله خاص تا بندگی کو د بل چانه و ایاک نستعين والله خاص تا مدد غواړو د بل چانه نه اهدنا الصراط المستقيم الله مضبوط کی مونږ په لار نه غباندي هغه څه د لار نه صراط الذين انعمت عليهم لار د خلکو چې تا په انعام کړی دی دا سوق دی انعام والا صحابه دي الله داغو په طریقه مونږ مضبوط کی پیغمبران دي داغو په طریقه مونږ مضبوط کی او انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء سوره نساء کی آتا شپته کی راضی صراط المستقیم سره قران دی الله په دې قران موږ مضبوط کا الله ستا په بندګۍ موږ مضبوط کا صراط المستقیم تابعداري د پیغمبر دا صراط المستقیم د الله توحید او عبادت دی صراط الذين انعمت عليهم لار دا خلکو چې تا په انعام کړل غیر المغضوب علیهم نه هغه چې غضب په شوی دی ول الضالین او نه هغه چې گمراهان دي غضب سدي به اتباع البدع چې دیو باندې سره د علم نه په بدعاتو کې اختری مولیان دی علم دی بدعات کوي د شرک او د کفر خبري خي خلکو ته الله داغو د بیانونو نه الله داغو د شرونو او فیسبوکونو نه مونږ بچ کی ول الضالین الله خلق چې علم سره نشته به علم شیخی کوي او د سنتو د لارې نه اوریدلی دي الله داغونه زمون حفاظت وکي امين الله دا دعا زمون قبول کړي ظلم وختل چې دا یو پښمنی پورې امویلی مذهب کړی ډېر مرګري دا و ضرورتونه دي دعا وکړو ځینی مرګري دي زمونږه دلته زمونږه جنت ګل مرګري او د درس خدمت کو هغه بیمار دی هغه ته هم دعا کو خصوصي دعا وکي امیر صاحب زمون د ریاض چې کوم دی هغه بیمار دی پاکستان کې دی هغه د پارام دعا وغواړي کوم مرګري چې دلته درس کیو هغه د پاره خصوصي دعا ډیر خلک بداسي چې داغه په میسجونو کې به مرګرو تویل مونږ له دعا وغواړي مونږ ته نه دی معلوم الله ته هغه معلوم دی مونږ ته داغه حاجتونه نه دی معلوم داغه ضرورتونه نه دی معلوم الله ته داغه حاجتونه ضرورتونه معلوم دي دلته کوم کسانو چې درس خدمت کړي دي مالی جانی تعاونی کړي دي الله دې اولم ډیر لوی خیر ورکي اول استغفار وای او بیا دعا او استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه في ديني ودنياي اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا الله زمغنا ونمابك الله تزمغنا ونمابك
الله دا د ليله القدر شپې ورځې دی الہ العالمین الله مونږ دې نعمت لایق نو یا الله یا الله مونږ دې زینه والله دا ستا کرم ستا احسان چې کوم ملګری دی الله دې ته د اورېدلو لپاره راوستیو چا په فیسبوک اورېدلی یا الہ العالمین چا داسې بالمشافه اورېدلی یا الہ العالمین څوک مخکې نه دي الله العالمین نه دی اورېدلی الله دې دعا لراغلی ستا د کتاب اختتام دی الله یا الله ته په هغو باندې خپل رحم وکړه الله د هغو ګناهونه معاف کړه الله د هغو حاجتونه ضرورتونه پوره کړه الله الہ العالمین کوم خلک چې اوس راغلي دي الہ العالمین په دې درس کې شریکو الله ستا نبی ویلی دي کوم خلک چې دلته ناستو بهر اسې څوک راغلی سر یې ورښکاره کړی دي سره لږ ساعت ناست دی اولئک قوم لا یشقى جلیسهم الله ستا نبی ویلی چې دغه خلک بې برخه نه پاتې کېږي یا الله کوم ملګري چې راغلي الله د دې ګناهونه معاف کړه الله کورونو کې خیر او برکت وغورځوه الله کوم چې درس اورېدلی الہ العالمین دې درس کې ناسو الله دا د دې دا مهنت الله دا عبادت په خپل دربار کې قبول کړه الہ العالمین د رڼا ذریعه وګرځوي په دنیا او آخرت کې الہ العالمین قرآن زموږ په دنیا کې ملګری کړه قبر کې زموږ ملګری کړه پولیس راز زموږ ملګری کړه الله زموږ د نجات ذریعه وګرځوه یا الله دا مبارک شپې ورځې دي الہ العالمین ډېر خلک په هسپتالونو کې وپراته دي الہ العالمین په کټونو پراته دي الہ العالمین د اختر د خوشحالۍ په انتظار دي الہ العالمین هغو له صحت عاجله کامله ورکړه الہ العالمین کوم چې مړي دي رمضان کې د رمضان نه مخکې الہ العالمین د هغو مغفرت نصیب کړه د چا رشته داران مړي دي مور پلار مړي دي الہ العالمین د هغو بخښنه وکړه الله مونږ ته سپارښیان وزاري کوو الله مونږ ډېر ګناهګار یو زموږ د لاسونه الہ العالمین د ګناهونو نه ډک دي الہ العالمین الله خپل رحم او فضل وکړه الله مونږ معاف کړه الله الہ العالمین کومې غلطیانې زموږ نه شوي هغه مونږ ته معاف کړه الله ستا د قرآن حق مونږ ادا نه کړو الہ العالمین نشو ادا کولی یا الله دې قرآن سره ډېر ظلم او جفا مخلوق ستا کړی دی یا الله دې مخلوقاتو ته معافي وکړه الله مونږ ته معافي وکړه الله الہ العالمین په عالم اسلام باندې کومه وبا راغله حقیقت دی او کاسې ډرامه ده الله د دې د زړونو نه دا وباسه الله د دې ملکونو نه دا وباسه الله مسلمانان یو کا الله د جمعتونو مدارسو حفاظت وکړه الہ العالمین د حرمینو حفاظت وکړه الہ العالمین د ملک حفاظت وکړه الہ العالمین دې کې خیر او برکات باقی وساته الله الہ العالمین کوم خلک چې ته په بد نظر ګوري الله دې کې فساد او بيدینی خوري الله ته هدایت وکړه کني الله د خپل قهر په سپېړې هوا الله د مخلوق رزقونه دي پکې الله الہ العالمین مخلوق په دې کې آباد دي الہ العالمین د ملک حفاظت وکړه الله د دې حکمرانانو په زړونو کې الله ستا مینه پیدا کړه په مخلوق باندې رحم کوونکی جوړ کړه الله ستا دین حاکمان وګرځوه الله فیصله کوونکی وګرځوه یا الله زموږ په ملک اسلامي قانون راوله یا الله دا جرنیلان د خالد بن ولید یا الله دا حکمرانان د عمر بن خطاب غوندي وګرځوه یا الله زړونه ستا په لاس کې دي یا الله العالمین په مخلوق باندې رحم کوونکی وګرځوه یا الله زموږ د مرګرو د علماو حفاظتونو کا الله د موحدینو حفاظت وکړه د موحدینو د مرکزونو جماعتونو حفاظت وکړه الله دې په منځ کې مینه محبت پیدا کړه الله اغیار چې کوم لاسونه پکې وای الہ العالمین دا غونه زموږ حفاظت وکړه الہ العالمین په ټوله دنیا کې اسلامي قانون نافذ کړه الله کوم غواړو یا الله مونږ ته وخیا یا الہ العالمین افغانستان کې کوم خلک نختی دي دواړه طرف ته کلمه وي یا الله کوم چې هغه حقیقت کلمه وي او الله غلبه لور کی الله اسلامي قانون پکې نافذ ک الله الہ العالمین دې نور زړونه وتعالى موتی او تابعدار ک یا الله یا الہ العالمین موږ ډیر ګناهګار یو زموږ د ګناهونو حد نه معلوم الله دا مبارک شپې الله ته مخلوق د جهنم نه آزادې الله زموږ سټونه زموږ د مور پلار د استادانو الله العالمین او سټونه د جهنم نه آزاد کا الہ العالمین جنت الفردوس زموږ کوم استادان شهیدان شوي دي پات شوي دي په خپل مرګ الله ول جنت فردوس ورکا اعلی درجات ول ورکا الہ العالمین حضرت شیخ لا د دې اجر ورکا الہ العالمین په دنیا کې چې څومره توحید بیانون کړي الله دا داغه مهنت الله داغه له اجر ورکړه دا قبر د رحمتونو نه ډک الله چې څومره زموږ شي الہ العالمین غولا زموږ د دې تلاوت زموږ د درس او تدریس اجر او ثواب موږ لمرا کې غولا ورکا الہ العالمین موږ ډنګاری الله
الله زمون د ګناهونو څخه حد نه دی الله ستا د عفو او د کرم مقابله کې دا هیڅ نه دی الله عفو قلم پر راکا زمون په ګناهونو الله زمون د لاسونه تا ته د نیولو لایق نه دی الله چاته ونیسو الله بل دې ته مونږ ملګا الله بل دې زمون نشته الله بل دربار ته مونږ مشوره خپل دربار نه یا الله دا عقیده زمون د بدی باندې زمون لمر د توحید په عقیده راولي جنم د دې عقیده لاندې د قران د سوري لاندې تیر ک یا الله ډیر خلک دي الہ العالمین په فیسبوکونو باندې به درس اوریدلې الہ العالمین بعضی خلکو په کنزلی مونږ ته کړی یا الله ناپوی دي الله ته معافیو کا الہ العالمین غیبتونه به کړی الله زمون سره د پولی پټی جنگ نشته یا الله کوم چې ناپوی دي الله خو زمونږ د پوه کولو طریقه الله مولا راضي الله نو په سختو الفاظو به مونږ خبره کړي یا الله دا زړونه به دردېدلي الله دا زړونه ته هدایت نصیب کا الله العالمین غلا د دې غلط عقیده غلط اعمالنا هو پسې د قران او سنت تداوت نصیب کا الہ العالمین مونږ ته معافیو کا کوم چې صحیح الله دا استا رحم او کرم دی کوم چې غلطي الله زمونږ د نفس او د شیطان وي الله را تمام کا الله ستاسو کتاب حق مونږ ادا نکو الہ العالمین یا الله دا جرم او تقصیر مونږ ته معاف کا الله ترحیم الله تکریم الله خپل رحم وکا الہ العالمین خپل کرم وکا زمون زنانه نارینه دیندار جوړ کا الله الہ العالمین زمون ماشومان د قران حافظان جوړ کا الله مونږ په دین باندې جون مونږ له په دین باندې راکا الله مرګ مونږ له پستا په قران باندې راکا الہ العالمین استا په دین باندې مونږ له مر راکا الله ټول دنیا کې شریعت نظام راولا یا الله مونږ ته وخه یا الله چې د څومره میلمانه دل تراغلی څوم مرګري راغلی یا الله د دې څه حاجتونه دي ضرورتونه دي الله ته معلوم دي الله ته قادر مونږ ته نه دي معلوم الله الہ العالمین د دې د حاجتونو ضرورتونه چا د قرضونه دي الله ته قرضونه ختم کا چا رزق تنگ دی الہ العالمین رزق د حلال روزینه پراخه کا چا بیماری دی الله په کورونو کې الہ العالمین هغه د صحت عاجله کامله ورکا الله زموږ سره هیڅ وسیله بل نشته هیڅ عمل نشته الله سوا ستاسو د کتابنا الله دا شل الہ العالمین دیر صالح رضی مونږ کتاب ولستلو الہ العالمین دغه مونږ ته وسیله کو الله دې خپل قران خاطر ته ډیر ګران دی الله الذي په وجه باندې زموږ نه معاف کا الله زموږ نه معاف کا زموږ د روزي زموږ د تلاوتونه زموږ د نیک اعمال الله قبول کا الله العالمین د بدو اعمال زموږ نه عفو درگذر وکا الله خپل رحم را باندې وکا خپل فضل وکا الله د دنیا نه زموږ چې تللی الله زموږ د دنیا نه تلل الله په ایمان نصیب کا الہ العالمین د کلمه توحید را ته نصیب کا الہ العالمین زموږ صحاجتونه ضرورتونه دي الہ العالمین د مخلوق ټول فقیر او محتاج دی رب کریم زمونږ د حاجتونو ضرورتونه د خپل دربار نه پوره کا مخلوق ته مونږ محتاج و الہ العالمین زمونږ حاجتونو ضرورتونه مخلوق ته مخ کار کوا یا الله تعالی باندې رحم وکا یا الله تعالی باندې فضل وکا یا الہ العالمین مونږ له سوال چل ستانه ناراضی الله الہ العالمین څنګه وغواړو یا الله مونږ ته څنګه وغواړو یا الله تخپل شان مناسب راکا الله زموږ عملونو ته مګوره الله تعالی باندې رحم او فضل وکا وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد